याद साथई चा چې د واده د پاره قرضه وکړه بچی له واده کو سه وکړه قرضه زما د خبره ځان سره ولي کوي دا ولي کوي چا چې د واده د پاره قرضه وکړه او بچی له واده وکړه دا قرضه به دسي ختميږي چې دی به پینې پوي ښا ذکر رب العالمین وای په دې قرضه کې زد دې بند سره امداد کوم د واده قرضه الله وي ز په ختمو مړه ودونه وکي فانه اغض للبصر واحسن للفرج هوی ومن لم يستطيع د چا چې طاقت نه بس کوي طاقت نشته فعليه بالصوم بیا روجي ونی سیخه شروع وکي د سبانه د چا د واده طاقت نه غسنی سي روجي ني سي فانه له د نکاح سره حیا پیدا کیږي معاشره کې امن پیدا کیږي تزوانه به محفوظ شي دستر کې بد الله دار ته پاکي پاتیش دستر کی به تصویران نګوري دستر کی به ډرامي نګوري کور کې حیا غواړي د بچي او د خور او د مور او د لور تمیز برقرار کول غواړي نو بچو له په وخت باندې ودونه وکي ښا بچو له په وخت باندې ودونه وکي او چې لسو کالو تم بچي ورسي نو د بسترو زيونه ول جدا کوي ښا یو رور او خور په یو کټ کې بنه سملی ښا بچي به د مور سره نه سملی چې لسو کالو ته ورسید ښا ضرورونه بم نه سملی باس نبی علیہ السلام فرمای چې لسو کالو ته ورسیږي د ملاستي زوینه ول بیا جدا کوي دي کې نقصانات دي نقصانات معاشره کې نن ښکار شوي دي بس جدای کوي او د نکاحونو ترتیب ورنه شروع کوي امون بدا دعا کو چې رب العالمین د دې الک دا نکاح الله دې پکې ډیر خیر او برکت ورواچ چې دا دومره سپین روبي او علما او مشران راجمع کړي دي او د شریعت مطابق خپل نکاح وکړه الله دې ول ډیر خیرونه او برکتونه ورکړي او والد سے به وفات شوه دي الله دې داغه مغفرت کامله نصیب او زه صرف چې څوک واده کی وامنما د خزه ډیر خیال ساتي ډیر خیال چې څومره ساتل شي ساته خمور ګورې مور د پلار دې اسنا چې د واده نه پس چرته د مور او پلار نه لاس ونه وینځي بچیا ګوره لاس اونوین زی گوره بیا بخوش کور ترا دندکی گی امور بنی گوره خامور او کور بچو کور مور دا دا کور نم دے خامور او کور چی مور نئی کنا کور بنی خوا نچرتا دا مور او پلار نبکی لاس ونوین زی خوا خز پخپل زی مور او پلار پخپل زی رب العالمین دی دا عمل کولو توفیق راکی و آخر دعوانا د داسې خسته بیاناتو لپاره زمونږ د یوټیوب چینل روح الله سټوډیو ضرور سبسکرایب کړئ انشاءالله په دې به تاسو ته داسې بیانات میلاویږي